الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. منگا انتهایی غمزده یو طرف ته زمونږ زړه د پینډۍ د حضرت صاحب په وفات سوری شوی دی، نو بل طرف ته زمونږ ملا د حضرت منور حسن چې هغه مجاهد ملتو په دې ورځو کې د فقر او د زهد یو چلتا پورته تصویرو داغه په وفات زمونږه ملا ماته شوه. د دې نه مخکې په کراچۍ کې د مفتی نعیم په وفات د علم یو ډیره غټه دروازه بنده شوه او د شیعګانو د طبقې هغه عالم چې هغه به په تقریر او په خطاب کې د علم او د مثالونو یو باران وراو دا غنم د شیعګانو د مسلک ملګری محروم شو. گویا کې د رحمت د باعث یا د رحمت د نزول د راتلو کم افراد چې په امت کې وو هغه پرورو زمونږ نه اوچتېږي او مونږ ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم الفاظ مخې مخې ته کېږي چې موت العالم موت العالم، یو عالم چې وفات شي دا سیدا لکه ټول عالم چې وفات شي، نو زمونږ نه پرله پسې ډېر عالمان رخصت شو. بل طرف ته په مونږ د کورونا کرایسس ورپسې ټډېدل د ملخانو عملې د متوقع ډینگی د حملې د وجنه زمونږه د روجې ټول د تراوو هغه رونق مانت یا بیکاره پاتې شو. موږ هغه خوند وانغست کم چې به موږ په نورو رمضان کې د قیام اللیل نه اغستو. همدغه رنګې زمونږ د اختر اجتماعات په حیثیت مجموعي په ټوله دنیا کې په ټول ګلوب کې متاثره شو او هغه خوانې نو کم چې به نور مرو. او بیا د ټولو نه غټ مصیبت او د غم خبره دا شوه چې سعودي حکومت اعلان وکړو چې آینده حج په حقیقت کې به معطلی، ځکه چې صرف مقامی کسان به حج کوي. گویا کې یو طرف ته زمونږ جماعتونه د قد قامت الصلاة نه محروم شو، نو بل طرف ته زمونږ منارې د الصلاة خیر من النوم حی علی الصلاة د چغې نه محروم شو، او بل طرف ته زمونږ حرم د لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک نه محروم شو. په دې ورځو کې به د دنیا په ټولو ایرپورټونو او د دنیا په ټولو ساحلي بندرګاهونو او د دنیا په ټولو اډو کې چې کوم خلق به په خشکۍ په لار حج لراتلل د لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک نارې وې، یو گونج به فضا به ردې نه ډکه وه. سکال موږ د هغې نه محرومه شو. ښکاري داسې چې د رحمت مراکز را باندې بند شو، د رحمت افراد را نه اوموچتېږي. واقعي چې سچل خدای مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث مخې ته راغی
په کوم کې چې حضرت علی رضی الله عنه مخکې وی چې انها ستکون فتنه، یو آزمائش او یو مصیبت او یو امتحان برازي. نو حضرت علی رضی الله عنه غونتی اوخیار شخصیت په ظاهر دی چې دا تاسو کړي وي چې کله به یو څنګه به فوراً تاسو کې فمل مخرج عنها یا رسول الله، د خدای رسول د خلاصي لار را تخیا. مخرج په عربی کې د وتو لار ته وي، په انګریزي کې ردینوم ایگزیټ ته، او په د ایرپورټونو کې یا په د غټو بلډینګونو کې اکثر د خطرې په وخت کې یو لار خوولي، افای کې لیکلي ډینجر، فایر، که خطره شوه، کوور ولګید، نو مخرج دا د وتو لار ده. نو په دنیا کې ور لګېدلی دی، او خصوصا په امت باندې چې د پریشانۍ کم حالت دی. نو د حضرت علی رضی الله عنه د هغې تپوس په صورت کې موږ هم د الله د رسول نه تپوس کوو چې فمل مخرج عنها یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جوابو کتاب الله، د خدای کتاب د دینه د وتو بهترینه لار ده. موږ حیران شو چې کېدای شي چې موږ ته وایي چې ماسک اچوئ، کېدای شي چې موږ ته وایي ډسټنس ساتئ، د هغې په ځای باندې موږ ته ووایي یو سټینډرډ سټیټمنټ یې راکړو چې د الله کتاب د دینه د وتو بهترینه لار ده. نو موږ ورمنډې کړې ځکه چې موږ ورخطا شوي، موږ عذاب خفه کړي، د حضرت صاحب په مرګ زموږ زړه سوری شوی، د منور حسن په وفات باندې زموږ ملا ماته شوې وه، او د مفتی نعیم په وفات باندې موږ غمجن شوي، او ورسره د حج په بندېدو باندې ډېر زیات دلګیرو. نو موږ په قرآن ورمنډې کړې، نو سوره مؤمن مخې له راغی، د هغې ډومبی آیات چې موږ ولید، نو موږ حیران شو چې دا راسه وایي. موږ خواړو دې ته فکر نه و. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. دا کتاب چې دا کوم ته ریفرنس یا حواله رسول الله ورکړې وه، رسول الله ته دا حواله جبریل ورکړې وه. دا کتاب ګورې د هغې ذات د طرف نه دی چې هغه ګورې زورور دی، هغه عزیز دی، زبردست دی، خپل ډیسیژنز او خپل فیصلې نافذ کولو قوت لري. کله چې دا کتاب نازلېدو په هغې وخت کې خلقو دې الفاظو ته د شک په نظر کتو، خو اوس 1400 کاله پس موږ ته پته ولګېده چې تاریخ یې ملګری دی چې واقعي هغه زورور دی، خپلې پیسې د خپلو فیصلو د نافذ کولو قوت لري. کېدای شي چې د مکې کفارو، ځکه دا مکې صورت دی، د مکې کفارو په وخت کې پې شک کړی، او واقعي چې شک به یې پې کړی، خو اوس تاریخ یې ملګری دی چې هغه 313 چې لږو هغې له په 1000 باندې الله تعالی فتح ورکړې وه، او هغه کسان چې په خندق کې ډوډۍ ورسره نه وه، سړځی تنګ کړي او د لوږې نه خراب وو، او په خېټه پورې کاڼي تړلي وو، خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګټ لپلک را پرېښود، او د هغې نه بصر کې لاړل. نو حضرت فوراً وی چې په دې کې د مصر، په دې کې د یمن، په دې کې د ایران، او په دې کې د روم هغه قصرونه او هغه بنګلې ښکاره شوی به الله تاسو له درکړي. په هغې وخت کې یو سړي شک کولی، اگر چې صحابه نه دی کړی، نو کولی شو چې دا څه وي، لیکن هیچا نه و کړی. او تاریخ بیا دا ثابته کړه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په وخت کې دا ټول ملکونه فتح شو، او ټولو یقین وشو چې الله څه ویلي چې زبردست دی، نو عیسی زبردست دی، او العلیم خبر دی د مخکې د وروستو نه. نو هر انفارمیشن اطلاع چې ورکوي، نو هغه د نالج او د علم په بیس ورکوي. خو دا ورپسې ټکي موږ له ډېر خوند راکو. غافر الذنب، ګناه معافي کوونکی دی د ګناه، وقابل التوب، او توبه قبلونکی دی، نو شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی، ذی الطول، ډېر طاقت والا دی. نو لا اله الا هو، بل معبود ګورې نشته صرف هغه دی. نو خبره دا ده چې سر به دې څه وګوم، الیه المصیر، ستاسو واپس یې هغه ته ده. نو موږ یې لړ شو چې خو دغه ذات چې دی غافر الذنب دی. بیا موږ ته چا اطلاع راکړه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه دی. ورته پته ولګېده چې یو سړی په صحابه په ملګرو کې چې هغه د هغه په هغې قوم کې دی، په هغې وخت کې دی مؤمن، خو په شراب وخته شوی دی، او د شرابو په نشه کې د هغه فیوچر ته او د هغه آخرت ته خطره ده. نو هغه لی دا آیاتونه ولیکل او ویلیږل، چونکې عربو هغه پې پوهېدو، هغه چې دا ټکي ولیدل غافر الذنب، ګناهونه یې معاف کوونکی دی،
وقابل التوب، توبه قبل ان کې دی، سترګو کې و خراله وی زما ربا زما ګناه به ته ماته معاف کې. نو موږ هم نن په سترګو کې وخې غواړو چې یا زما ربا ته زموږ نه مرورې، په موږ دې د دین مراکز او د رحمت مرکزونه بند کړل، زموږ نه د رحمت باعث هغه افراد چې زموږ سره زموږ نه اغستل شروع شو، موږ تر د هغې د کمپنسیشن متبادل څوک نشته. موږ ستا د دې نوم په بنیاد چې ته غافر ذنب وقابل التوبه، تا ته توبه وباسو او موږ د خپلو ګناهونو معافي غواړو. موږ بیا په دې ډېر زیات خوشحاله شو چې د الله تعالی هغه بنده ډېر زیات خوښي چې هغه توبه وباسي، او موږ ته بیا رسول الله ویلو چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چا چې توبه وستا نو دا داسې دی لکه چاړه سره ګناه یې کړی نه وي. موږ ته یو هوښیار سړي دا ووی ګناه ګراتا ہے استغفار اٹھاتا ہے. نو موږ د ګناه په وجه باندې ګراو شو، دومره ګراو شو چې اذانونه په جومات کې نشو کولی، د امامتۍ منځونه د اختر اجتماعات نشو کولی، او دومره ګراو شو چې نن څه کال به حج نشو کولی. خو موږ ته دا بل ټکي مزه راکړه چې استغفار اٹھاتا ہے، استغفار سړی پورته کوي، موږ د پورته کولو لار کته. موږ ته وی چې د رحمت مراکز د الله مرکز دی، د رحمت اصل رحمت ته الله سره دی. نو موږ وی چې دغه رحمت په موږ ته څنګه حاصلیږي، نو موږ ته د هغې رحمت د حاصلېدو طریقه ښووله. نو موږ ته وی چې د الله رحمت څومره دی، د دې انټنسټي او کنسنټریشن د معلومولو دپاره موږ ته یو حدیث مخې له راغی چې 100 حصې د رحمت جوړې کې 99 د الله سره دي، یوی امت لا او یوی مخلوق له ورکړې ده. په دې مخلوق کې چې د رحمت کم مظاهرې دي هغه د 1% دي. که ته د دې رحمت مظاهره غواړې نو دا مور چې په دې بچي څومره مینی او څومره سختي ورسره تیروي، نو دغې نه پته ولګوه چې دا رحمت دومره ډیر دی او ته ورته حیرانېږې، نو چې هغه رحمت په څومره ډیري چې د الله سره 99 حصې پروت دی. نو هغې رحمت حصول دپاره خپل جدوجهد شروع کا. نو ډومبۍ خبره دا ده چې مایوسه کېږه مخه، نو موږ به انشاءالله مایوسه کېږو نه، ځکه موږ ته هوښیار سړي وي چې یہ اٹل فیصلہ ہے کہ مایوسی کفر ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ مایوسی کفر ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کی امید یہ فرض ہے. په موږ ته مایوسی کفر دی، نو انشاءاللہ مایوسه کېږو به نه، او موږ د الله د رحمت امید دا په موږ فرض دی چې امید به ترې ساتو. ولې موږ ته په سوره یوسف کې ویلو انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، د الله د رحمت نه خلق مایوسه کېږي چې هغوی کافرانی. موږ الحمدلله د کفر نه ځان ساتو، موږ الحمدلله د کفر سټیج ته لا رسېدلي نه یو، موږ د الله د رحمت نه ناامیده کېږو به نه. خو بیا موږ ته یو بل هوښیار سړي یو خبره وکړه او هغه ډېره مزیداره وه، یہ رحمت بندے کی طرف خود متوجہ نہیں ہوتی، آپ نے خود اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. دا رحمت ډېر زیات دی، خدا په بندانو پسې پخپله نه ځي ښه، ځکه دا یو حدیث دی چې الله د غافل زړه دعا نه قبلوي. یو سړي لاس پورته کړي خدای خیر خدای خیر خدای خیر، او ټي وي ته ګوري او کنزل کوي او جواري کوي، د ده زړه غافله دی او الله د غافل زړه دعا نه قبلوي. نو رحمت کسی کی طرف خود متوجہ نہیں ہوتی، اس کو آپ نے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. نو موږ به نن په دې درس کې دا کوشش کوو چې رحمت به ځان ته څنګه متوجه کوو. د هغې رحمت د متوجه کولو دپاره چې واقعي دا توجه ضروري ده. یو سالک یا یو بزرگ یو صوفي چې هغه ته نوم دی مولانا روم، دوه کسان زموږ په تیر تاریخ کې ډېر قیمتي دي. یو علامه اقبال دی ځان ته مرید هندي وی، یعنې دی د مولانا روم زه مرید یم خو زه په هندوستان کې یم، او بلا مولانا روم چې رومي ورته وی پیر رومي، هغه په خپله مثنوي کې وی ګوره دا خبره یې زده که که نه، هر که پستی هست آپ انجا رود، هر که فقر است نوا انجا رود. چرته چې ځمکه ښکتی که نه اوبه هغې طرف ته ځي. نو رحمت اوبه دي، نو ته ځان له ښکته که که نه، نو تواضع وکړه که نه، نو سر په سجده ولګو که نه. او سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کرے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. ته په سرکشۍ اخته، اجتماعي طور ستا قومي اسمبلیم د الله خلاف کارونه کوي، اجتماعي طور ستا حکمرانان ټول کوشش تا غي دا دی
چې خبره راوځي نو یا د چینې مافیایي یا د پټرول مافیایي یا د ګندم مافیایي، نو تا خپل اختیارات سرکشو خلقو له ورکړي دي. هغوی ته په دې ځان بد نه ښکاري چې په اسلام آباد غوندې ملک کې مندر جوړ کړي او د بت ته سجده وکړي، خو هغوی ته په دې ځان بد ښکاري چې د حبسې د طالباتو غم وکړي. نو چونکہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، نو اس پس کہ آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازه کرے. راځي چې ټول په سجده پریوزو او ښکته شو چې دا لوح جبین چې د خپل تندی دا تخته چې دا تازه کو. نو مولانا روم وی هر که پستی هست اب انجارود، هر کجا فقرست نوا انجارود. چرته چې پستی او ښکته شي سړی نو اوباغې طرف ته ځي. نو کو رحمت غواړې نو تواضع اختیار کا، نو فقر اختیار کا. وایي چې زه عاجز یم. موسی علیه السلام چې فقر اختیار کو نو څه وی؟ ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. زما ربه زه خو ستړی یم، زه خو د خپل ملک نه را تښتېدلی یم، زه محتاج یم، مدبسوري تا ته ناست یم، خو هر خیر چې ته رالیږې داسې نه وم چې پلانې راکړه پلانې مه راکوه، زما هر خیر ته ضرورت دی. نو موږ هم داسې خپل رب ته وایو چې زما ربه موږ فقیران شو، موږ عاجزان شو، موږ ستا د خیر ته ضرورت دی، موږ له خپل خیر راولېږه. او بیا مولانا روم موږ پوه کوي نو موږ ته وایي تا نګریت طفل کح جوشد لبن، تر څو پورې چې ماشوم د مور په غېږ کې په جړا شوی نه نو د مور په سینه کې پی جوش نه وخي. نو که ته وایي چې د الله رحمت دی جوش ووخي نو ته په جړا شه چې د الله د رحمت د پوی رحمت چې دی هغه جوش ووخي. بیا وایي تا نګریت ابر کح خندت چمن، تر څو پورې چې وریځ په جړا شوي نه باران را پرېښی نه نو چمن خندلی نشي. نه که ته خاندې اته وایي چې د الله رحمت وخندلی نو ته ښکتې نه ورته په جړا شه. نو چې ولې بیا مولانا روم موږ پوه کوي چې کنسنټریشن پس ورکا، محنت پس وکا. آب کمجو تشنگی آور بدست، په اوبو پسې مه ګرځه دومره، اوبه ګوره خو لږې ګوره، په ځان کې تنده پیدا کا. کله چې په تا کې تنده پیدا شي تا به جوشت آب از بالا و پس، د برې نه او د ښکتې نه به اوبو په جوش کې راشي، برې نه به بارانونه وشي، د ښکتې نه به چینې زنده شي. نو راځئ چې په ځان کې تشنگی پیدا کو، د الله د رحمت چشتگی او د الله پر رحمت پسې به ګرځو. او د الله رحمت کوم ځای میلاویږي نو موږ به بیا ګورو چې د الله رحمت چرته میلاویږي، نو هلته به ورمنډه کو. او چې کله هلته ورمنډه کو نو بیا به موږ ته د الله رحمت متوجه شي، ځکه موږ فارموله یې زده کړې ده چې دا رحمت په خپله په چا پسې نه ځي، دا به خپل ځان ته په خپله متوجه کې. نو موږ به د الله رحمت ځان ته په خپله متوجه کو. نو موږ د یو رحمت ذریعه سوا، یوه ذریعه دا وه چې موږ الله تعالی طرف ته رجوع کو او توبه وباسو. یو حدیث ډېر خوږ دی چې کم سړی ګناه وکړي، نو موږ ډېر شی ګناهونه کړي دي، اجتماعي طورونه هم کړي دي، انفرادي طور هم کوو. زموږ نارینه اکثر جماعتونو ته منځله نه ځي. په هر کور کې د 20 کالونه والا تر 80 کالو پورې د نارینهو تعداد کم از کم 10 کسانی، خو د جماعت په سب کې 3 یا 2 به یا به یو هم نه داغونه، خصوصا د سار په جماعت کې. او زمونږ زنانه په خپلو کورونو کې د 9 کالونه والا تر 80 کالو پورې کمې زنانه چې دي په هغې کې اکثریت داسې لوپټه په سرې چې ویښته پکې ښکاري، گویا هغې فحاشي او د بې حیایۍ دل داده دي. د هغې په لاس کې تسبیح یي، خو که د هغه د درزي غاړه راولیده نو ټوله سینه پکې ښکاري. هغې اکثر خپلو ځوانو جینکو ته چې که هغه انګورې که لوري داسې جامې ورغوستولي چې په هغې کې د هغې سرمن ښکاري. او بعضې کسانو سلیولیس شرټس چې په هغې کې د هغې لستوڼې نه هغه ورغوستولي، او حیاناک سړی ورته کتی نه شي چې خدای پاکه په دې کور کې دا دوره قیمتي خلق دی، دا د دومره ښکلي نیکن وسې دي، د دې دوره پلار ځای په ځای په تبلیغ کې په جماعت کې ګرځي، او د دې دا بچي په کومه بلا اخته دي. نو چونکې زمونږ زنانه د بې حیایۍ مرتکب دي، زمونږ نارینه د بېلمازۍ مرتکب دي، نو چې کله ته د خپل ګناه احساس تا ته وشي او بیا ته وایې چې زه تې توبه وباسم، نو په یو ګوټ کې کېناستې نو توبه دې ایسته نو شیطان ته بې لارې کړی وې نو شیطان ورته ګوري، نو رحمان ورته ګوري. نو چې دی خپل رب ته په جړا شي نو رحمان په جوش کې راشي، نو وی ما د خپل بنده ته ګناه معاف کو او ما د خپل بنده وباخو. نو شیطان په جړا شي چې کو زه خبر وې ما به دا ګناه کړی نه و.
نو موږ هغه پوزیشن اختیارو چې په کوم باندې رحمان رحمت په جوش کې راشي او موږ ته وایي چې یاره ستاسو دا ګناهونه ما معاف کړي دي. او کم شیطان د دې وجې نه موږ د قرطبي دغه یو روایت مخې له راولو چې کم سړی په خوله وایي چې خدای زما دې توبه او عملا هغه د توبې کار نه کوي، دا دروغجن دی. نو کم خلق چې استغفار د ورځې 100 پیرې وایي کومه زنانه، خو د هغې لوپټه بیا هم نه رهي، د هغې غاړه بیا هم ارتی. مونږ حیران یو چې خدای به دغې درزیانو له کمه سزا ورکوي. او دغه دکانداران چې سره د دې نه چې دا اکثر اجیان دي، اکثر تبلیغیان دي، اکثر عالمان دي، خو دوی به هغه لباس خرڅوي بلکې بار یې ځوړن کړی چې هغه د بې حیایۍ ناره لګوي. نو چې کله دغه کسان دغه کار کوي او د دې باوجود استغفار 100 پیرې وایي، دا دروغجن دی. موږ به عملي طور دا ثابتول غواړو چې موږ دروغجن نه یو. نو موږ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې موږ ته کم چل ښوولی نو موږ ته یې وی چې که ته توبه وباسې که نه، نو علی الماضي من الذنوب الندامه، تا چې کم غلطي پخوانی کمې غلطۍ کړي په هغې به شرمنده شي. نو شرمنده به داسې شي چې د سړی چې ډېر زیات شرمنده شي نو یخه خوله پرې راشي. نو چې ته دومره شرمنده شي چې ته وایې چې دقه دی راړتاویږي او څوک سپورټ درکړي چې زه یې به کښېنه، چې کښېنې نو وایي چې زه یې به ډډه ولګوه چې دومره شرمنده شي. او اقبال هغه شاعر چې دا ویلو، موتی سمجھ کے شان کریمے نے چن لیے، چې کله پتا پستر په تندي باندې یخه خوله راله نو اکشان کریمي د الله دومره په جوش کې راشي چې هغه وایي دا خوله نه ده، دا ملغلرې دي. قطرې جوتې میرے گوهر انفعال کې، زما د دې شرمېدو چې کومه قطرې په دې تندي د خفګان نه رالې، الله وی چې دا خو ملغلرې دي، الله یې د ملغلرو پته ورالي. نو چې کله ته شرمنده شي نو د الله رحمت به په جوش کې راشي. ورپسې وللفرائض اعاده، تا نه چې کوم منځونه پاتې شوي، کمې روژې او کم زکاتونه پاتې شوي چې هغه ورکې. ورد المظالم، اتا چې چا سره کم زیاتی کړي هغه زیاتی هغه ته واپس کې. او بیا و استحلال الخصومه، که چا سره د جنگ کړي کنزل دی کړي نو چې هغه ته ووایي چې معافي درته وکړي. او بیا وان تعزم الله تعود، او کلکه اراده وکړي چې بیا به دا کار نه کوم. موږ انشاءالله کلکه اراده کوو چې بیا به بې پردګي نه کوو، موږ کلکه اراده کوو چې بیا به بې حیایي نه کوو، او موږ کلکه اراده کوو چې موږ به د الله دربار ته ځو، هلته به ترې معافي غواړو. او بیا موږ د خپل الله هغه قیمتي الفاظ کتل نو موږ ورپسې په صورت زمر کې آیات نمبر 52 یا 53 نمبر آیات لرالو او هغې موږ لړه خوشحاله کو. قل یا عبادی الذین اسرفوا، او آیا اے بندگانو زما چې اسرافون کړی دی. الله مسلمانانو ته نه وایي، الله منافقینو ته نه وایي، کافرانو ته نه وایي، عبادو ته وایي چې څوک زما بندگان دي. یعنې دا آیات د کافرو د پاره دی، دا آیات د افریقندیانو د پاره دی. عبادی زما بندیانو، دا د امریکې والا د پاره دی، او دا د یورپ والا د پاره دی، او دا د روسیانو د پاره دی. اسرفوا علی انفسهم، چې تاسو ځان سره زیاتی کړی دی. نو دا په هغه وخت کې چې حبشي کم زیاتی کړی، وحشي کم زیاتی کړی، د رسول الله سلم د ترې د وفات نه پس د هغه اینۍ رایستلې ون، دا هغه د پاره دی. اکرمه رضی الله عنه چې بیا ایمان راوړ، هغه د ابوجهل زوی هغه چې کم زیاتی کړی، هندي چې کم زیاتی کړی. تاسو که چې چا کم زیاتی کړي، لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای د رحمت نه نا امیده کیږئ ما. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدای ټول ګناهونه معاف کوي. وانه هو الغفور الرحیم، هغه غفور الرحیم دی. خدا رحمت به ته ځان ته متوجه کې، دا رحمت په چا پسې ځي نه، ته به پسې ځې. نو څنګه به پسې ځې؟ نو الله په آینده آیتونو کې په سوره زمر 39 نمبر سورت ته په 54 نمبر آیات کې موږ ته چل ښیي. وانیبوا الی ربکم، راجع شئ، واپس شئ خپل رب طرف ته، سار وختي پاسئ. ځکه د جنتیانو کوم صفت چې الله په قرآن کې ښوولی دی که نه، په صورت آل عمران کې، نو هغه دغه څه وایي، الصابرین چې صبر کوي، والصادقین چې رښتیني، والقانتین چې عجزي کوي، نو والمستغفرین بالاسحار، والمنفقین چې پیسې لګوي، نو والمستغفرین بالاسحار چې سار چربانګ پاسي. دا 5 کارونه به کوې نو حالو به کېږي. یو خو به ته صبر کې، یو به ته رښتینې 2 نمبر کار به نه کې، یو به ته خپل جیب ته لاس کې، یو به ته عاجزي کې، او یو به د هغې پریکټیکل امپلیمنټیشن بدای چې ته به د ماسار د اذان نه مخکې پاسې او په هغې وخت کې به خدای پاک ته جاړې.
نو وی واسلموا له او هغه ته گردن نهاد شئ الته خپل سټ هغه ته وغځوئ خپل تندې هغه ته ښکته کئ. نو څه که داسې نه کوئ نو یو وخت را روان دی من قبل ان یأتیکم العذاب د دې نه مخکې چې په تاسو عذاب راشي ثم لا تنصرون بیا به نه امداد نه کیږي. د امداد نه محرومه کېدو او د توبې د نه قبلېدو نه د محرومه کېدو دوه ډسټنکشنز دي، دوه ډیسټینیشنز دي، دوه مائل سٹونز دی، دوه نخی دی. نمبر 1 جب عذاب آ جائے، نمبر 2 جب موت آ جائے. نو کو فرض کا موت شروع شو نو بیا ته نشي خلاصې دی. نو د موت خو پته لګي نه، هر سهار اعلان کیږي او هر وخت چې پلانې مړ شو او پلانې په وینټیلیټر باندې دی. د دې نه د رسېدو نه مخکې خپل رب طرف ته راځئ شئ. نو څه چل وکئ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. خواږه حکمونه چې ستاسو د رب د طرف نه تاسو ته نازل شوي دي د هغې تابعداري وکئ. که نه هغه کومو ما چې وشمارل چې څه چرې کې الصابرین صبر وکئ، والصادقین صداقت وکئ، اول قانتین او عاجزي وکئ، اول منفقین خپل مال د الله په لار کې خرج کئ، والمستغفرین بالاسحار چربانګ پاسئ. نو که دا کارونه تاسو وکړل دې نه مخکې ورنه یو شی را روان دی من قبل ان یأتیکم العذاب بغته، چرته ناڅاپه د باندې عذاب را نشي. عذاب ناڅاپه راځي. زمونږ د پاکستانیانو دا خیال نه چې د چین نه بدل ته را رسي. الله دې کړي چې دا آزمایش یو زر تر زر اوچت کی او دا زمونږ د پاره عذاب نشي. خو که دا کنټینیو شي او زمونږه بېراهروي دي سي لکه چې دا، نو دا به بیا د عذاب صورت اختیار کی او مونږ نه پوهېدو. مونږ وی که صدیق خو په ایرانیانو باندې دي ځکه چې هغه شیعګان دي، نو هغوی چې دا خرړاری کو نو اوس مونږ خرړاری شروع کو. مونږ وی د امریکې خلق کافر دی، د هغې سره به داسې کېږي. نو د امریکې مسلمانانو مونږ ته ټلیفونونه ویډیوز او اډیوز راولېږل چې د خدای بندیانو ټول مسلمانان پکې خراب شو. مونږ وی چې ملایا خو به نه خرابېږي. په ملایا کې زمونږ رونه دننه په خپلو کورونو کې قید شو، د اختر د مانځه نه محرومه شو. نو وانتم لا تشعرون. نو چې کله عذاب راشي نو بیا به برړار کوئ، چغې به وښئ، څه به وایئ ان تقول نفس. نو بیا به هر یو وی یا حسرته علی ما فرطت فی جنب الله، افسوس ته ما د الله په حواله باندې ډېر کمزورۍ ښوولې دي. خلق سار ټول منزله ته زه نه تلم، خلقو پروژه کې ختمونه کول ما نه کول، ما سره پیسې وي ټول ملګري حج له تلو ما زه لاړ بشم، هغه د حج را باندې بند شو. خلقو خپل دکانونه بند کړیو، په هغې کې یو حساب یې کاوې د کال زکات ورکوم، ما یو ورځ هم نو بند کړی، ما ته چې بچاو وې ما به دا حساب ډېر ګران کار دی. دا ټول کارونه چې وکړو بله غټه ناروا ما څه کړې ده. وان کنتو لمن الساخرین، زه ما به په الله په دین پورې ټوکې کولې، ما به وی دا زړې خبرې دي، ما به وی پرېده سړیا پرېدوه سړیا، د الله د طرف نه به ما آزمایش را روانو، ما به په کورونا مریض به مړ شو او په جنازه به پې ما وکړه او په جنازه کې ما تقریر کو چې دا د یهودو سازش دی، کورونا مورونا نشته. ما به دا وی زه دومره ناپوهم چې یو طرف ته مړی پروت دی زه جنازه کوم، او بل طرف ته زما ډېر شی بچي او زما رونه او زما ترونه او زما نیکونه ډېر شی په وینټیلیټر پراته دي، او بیا هم زما ډاکټران ولا د زهرو ستن وخي. دا زه ټوکې کوم د الله په الله چې کوم تدبیر کړی زما د ویښولو دپاره او د کافر د هلاکولو دپاره، د هغې تدبیر نه زه غافل یم. او څوک چې د الله د تدبیر نه غافله شي فاولئک هم الخاسرون، دا تاوانیان دي، دي رانه ګټه نشي کولی. ته به بیا څه وایې؟ بیا به تا مختلفې بانې کولې. نو الله و یو بانه ستا دا وه لو ان الله هدانی لکنتو من المتقین، کو خدای راته هدایت کړی زه به سم سړی نه وم، خو خدای د به نه مقرره کړه، چې خدای ته نه مقرره ستا را پکې څه کار دی؟ دا بکواس په ما تا کاو او الله د هغې بکواس ذکر کوي چې دا تا ولې کاو؟ دا خو ته لیونی شوې. یا او تقولا حین تر العذاب، یا چې ته په خپلو سترګو عذاب وینې نو ته وایې لو ان لی کرتن، کو چېرې زه واپس خدای ولیږلم نو فاکونا من المحسنین، بیا به ښه کوم. یا دا وایې چې زه کو الله ښه کولی نو زه به خود ښه کړم، زما پکې څه کمزوري ده، نو په الله یې ورړی. یا چې ته اصل سچویشن وینې، اصل صورت حال تا ته مخکې شي، نو ته وایې خدای پاکه ما لږ واپس بوځې، نو زه به هغه خپل ټول کرتوت بحال کم او زه به بیا کرتوتو په رحمتونو کې بدل کم. نو هغه الله تعالی وایي یاره مازغه خو دې خراب نه دي که نه؟ بلا قد جاءتک آیاتي، تا ته زما آیاتونه راغلي وو. تا ته دا کم کسان چې دنیا له لاړل که نه، دا حضرت صاحب د پینډۍ د آیاتونه تا ته په مرکز کې د پینډۍ په مدرسه کې
تا ته ښه پړاو کړی دا مفتی نعیم چې د کراچۍ نه لاړ د ځان وجلی او تا ته د کراچۍ په سایټ کې زما آیاتونه ښه پړاو کړي دا منور حسن چې د کراچۍ نه به شیروشه په ټوله دنیا کې به د تقریر چې هغه نه BBC والا تپوس وکړو وی آپ کے اثاثے کتنے ہیں هغه وی اثاثے بتانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اثاثے ہو میرے پاس تو اثاثہ ہے ہی نہیں دا ولی چې په دې زمانه کې هغه صرف دوره دنیا غستې وه چې څومره د هغه په کار وه او هغه صرف یو ډوډۍ وه یو د ښځې په نوم یې مکان و خو هغه په دومره غټو پوسټونو پاتې شوی خو ځان له مال نه جمع کړی دا ټول تا ته دې کسانو راوړو خو فکذبت بها تا په دې دا دروغجن کړل واستکبرت او تا تکبر کاو تا ځان ډېر غټ سړی ښکارو وکنت من الکافرین او ته د کافرانو نه وې نو قیامت چې راشي نو ستا باطن به الو ښکاره کېږي اوس خو ستا مخ سپین دی ډډې تور دی نو بیا به دې ورسره مخ هم تور شي نو فرمایي ویوم القیامة ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده د قیامت په ورځ به څنګه چې اوس نن د دې د اړونه تور دي داسې به یې مخونه ورسره هم تور شي او بیا به ردي هر څه ښکاره شي او دا چونکې متکبر او د تکبر والا زما سره د هغې الله وایي زما سره داسې حیثیت دی لکه ستاسو سره چې د ټیشو پیپر حیثیت دی او ټیشو پیپر تاسو ډسټبین ته ورته ووایئ ما هم یو ډسټبین تیار کړی چې ته جهنم وایي الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین د داسې تکبر والا دپاره جهنم ما تیار کړی دا تکبر دی چې سهار موږ ته اذان کېږي موږ نه ځو دا تکبر دی چې الله وی چې تاسو خپل کارونه په پرده کوئ موږ بې پردګي اختیارو دا تکبر دی چې موږ د خپل مالونو نه زکات نه ورکو د دې وجې نه موږ به زباني استغفار هم وایو موږ به الله تعالی طرف ته رجوع هم کوو د الله نه به دا غواړو چې دا عذاب په موږ باندې ختم کړي د دې فتنې له موږ له د عبرت اخیستو توفیق راکړي دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ورځې 100 پیرې استغفار وی موږ به انشاءالله 100 پیرې استغفار هم وایو او بیا یو حدیث ته چې کم سړی د ورځې 25 پیرې دا کلمې ووایي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات 25 پیرې یو په ورځ کې یو پیره 25 مرتبه دا ووي خدای پاک په دې په هغه کسانو کې ولیکي کم کسان چې دا کوي نو الله تعالی به په خپلو مقبول بندګانو کې ولیکي او د د برکته به الله خلقو له رزق ورکوي نو راځئ چې دا وظیفه اختیار کو د ورځې خامخا 100 پیرې استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه وایو او هر وخت په خپلو کوتاهو نظر ساتو او د خپلو کوتاهو اصلاح وکړو چې الله تعالی دا عذاب موږ له په ثواب کې بدل کړي هسې نه چې قیامت راشي او زموږ مخونه بیا توري دا یو موقع ده که دا موږ ضایع کړه الله تعالی چې د نیکو خلقو سره کم سلوک کوي چې موږ د هغې په تمه شو او هغه د سورت زمر اخیری آیاتونه تاسو ته هم وینجي الله الذین اتقوا کومو کسانو چې دغه کارونه اختیار کړل دا کم چې موږ ووې استغفار یې ووې الله تعالی ته یې جړلم او خپل حضرت علی رضی الله عنه چې ته کم چل ښولی هغه ټول کارونه یې وکړل بمفازتهم الله به دې له نجات ورکړي لا یمسهم السوء دې ته به څه تکلیف نه رسي ولا هم یحزنون او دی بغمجن نه الله دې موږ د دې غم نه بچ کړي یقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین